دی وجې نه عزتمندو اکثر خلک ګیله کوي وایي چې ډېرې بهترینې د قرآن دعاګانې دي، د حدیثو دعاګانې دي، نفلونه دي، دا ټول موږ کوو، زموږ دعاګانې نه قبلي. نو عزتمندو دعاګانو پسې وروسته یو چارجر وي، هر عمل پسې وروسته یو چارج کوونکی وي. انسان هم چې سهار ناشته ونه کړي غرمې دکان کې کار نشي کولی، د سترګو لم چې ته آرام ورنه کړي نه دا بیا کتاب نشي لیدلی، د دماغ لم چې ته چارج ورنه کړي او آرام ورنه کړي دا مزید حسابونه نشي کولی. دا جبه عزتمندو دی له چې ته آرام ورنه کړي او چارج ولا ورنه کړي دا مزید خبرې نشي کولی، لاس نور کارونه نشي کولی. دقه شان عزتمندو د دعاګانو قبلېدل او نیک عمل کې اثر راتګ د نورو نیک عملونو د وجې نه پیدا کیږي. یو ورځ یو علاقه کې یو بزرګ او د هغه دعا به ډېره قبلېده. نو تاسو یقین وکړئ په دې نیکانو خلکو باندې خلکو دا هم نه پیرزو کېږي چې د دوی دا دعا ولې قبلېږي، یا دوی چې کله ښځې کې وګوري هغه ښځې هم پې د دوی نه پیرزو کېږي. نو یو بادشاه دی له رالی دی بزرګ له ویلې ته ما ته هغه دعا وښایه کومې دعاګانې چې ته ورد وې او ما ته ستا د فلانۍ دعا او د وظیفې خلکو ډېر صفت کړی دی، دغه دعا وظیفه ما ته وښایه. هغه بزرګ ورته ویلي جي د دې دپاره خپل شرایط مثلا هغه شرایط به تا کې نه او دویم دا دی داسې په زور زبردستیا باندې چا نه وظیفه اخیستل چا نه دعا اخیستل دا مناسب نه دي. زه به خپله باندې تا ته خیر دی وظیفه درولېږم خو دا ته چې کوم شان سره او کوم ادا سره او کوم تکبر سره غرور سره رالی دا مناسب نه دي ماله. نو لہذا فی الحال زه ستا خبره نشم منلی، لہذا ته لاړ شه چې زما کله زړه کې رال زه به دره درشم او زه به یې درته د چا په لاس باندې درولېږم. هغه غوسه شو. مولا سړی چې سیچو ته او دغه رنګې ناظم ته او وزیر ته خبره وکړي وایي دا خو مولا سړی دی او ځان دومره نیغ کوي، او بل طرف ته وایي عالمان زموږ د سر تاجونه دي، یو طرف ته وایي عالمان زموږ د سر تاجونه دي او بل طرف ته د خپو پیزار هم نه ګڼي. که دا چېرته د خپې د لاندې رالی د عالم د ده لاس د ده ګوته نو غلطي به د هغه وي او یې ګوره دا مولا ځای بې ځایه ناست دي او زموږ لار کې رکاوټ جوړ شو. بهرحال هغه چودھری صاحب اقتدار وزیر ډېر غوسه شو، ویل زه به دا دعا پیدا کړم بل ځای خو تا سره به ګورم. بهرحال عزتمندو هغه د دعا د بل چا نه زده کړه، ځکه د پیر صاحب مولوي صاحب خو نور خلکو سره دعاګانې ښودلې، دعا یې زده کړه خو هغه دعا به یې ویله په هغه دعا باندې کار نه کېدو د کوم مقصد دپاره چې هغه ستا په غلطه طریقه چې ته ښه شی حاصل کې کار به نه کېږي، په غلطه طریقه که ته مونځ وکړي نو مونځ به هم دې نه قبلېږي او هغه مونځ به دله کار هم نه کوي. نیک اعمال نیک ارادو سره تعلق لري، داسې دنیا پیسه خو نه ده چې په حرام هم وګټې یو ځای کې به پې کار وکړي. دین اعمال دینی طریقې سره به کوې نو هله به اثر کوي، اخلاص سره، عاجزۍ سره، اتباع د سنت سره، ادب سره، احترام سره، دا ټول څیزونه د دې دپاره لازم دي. صحابو ته به چې نبي علیه السلام خبرې کولې وایي هغوی به داسې ساکن او ساکت ناستو چې مرغان به بالفرض د هغوی په سر کېناستو نو هغوی ته به پته نه لګېده چې دا سړی دی که خښته ده، حرکت به یې نه کو. د نبي علیه السلام لاړې مبارک به ځان باندې راښکلې، د هغه نه به وروسته تله، نظرونه یې ښکته ساتل. عبدالله ابن مسعود یو ورځ نبي علیه الصلاة والسلام جومات کې کېنئ، عبدالله ابن مسعود بار ولاړو هلته کېناستو. چا ورته ویلی جومات کې کسانو ته وایي وایي نه وایي ما له فوراً کېناستل فرض و ځکه نبي علیه السلام حکم رالی چې کېنئ. بهرحال عزتمندو دا بادشاه وزیر د چودھری صاحب دی مولا پسې رالو، ویلې دعا خو مې حاصله کړه او ستا د قصده مې حاصله کړه او تا راله نه م راکوله خو بیا م راته میلاو شوه. هغه ورته ویل ډېره ښه خبره ده او یو وظیفه ده او یو دعا ده، کوه او الله دې قبوله کړي ستا دعا. ویلې خبره پکې یو ده چې تی کې نو قبلیږي او چې زه کوم نو نه قبلیږي. په دې وجه مې خو مې صرف پوه کا. نو د ده خو هسې هغه سره اختلاف راغلی و، لږ ساعت داغلی و، بیا ورته هغه وایي چې ګوره په دې مسله مې پوه کړه، همدقه الفاظ دي زه ویم او نه قبلیږي او تی وی قبلیږي. نو دی بزرګ داسې کار وکړو، دی عالم دی بادشاه سره چې کوم دربانچي ولاړو او سیکیورټي ګارډ ولاړو،
نو دا عالم دی سیکیورټي ګارډ ته وایي چې دا بادشاه گرفتار کا، ډېره بدتمیزي کوي، ډېره بې ادبي کوي. نو هغه سیکیورټي ګارډ چېرته د مولا خبره منله، هغه خو د هغه سیکیورټي ګارډ دی. لږ ساعت پس ورته بیا وایي بچیه ګوره دا ستا بادشاه دا وزیر دا ډېر بې ادبه کس دی او زه تا ته حکم کوم چې دا سړی گرفتار کا. نو هغه به دې وښکو کې هم خندل چې مولي صاحب ته ګوره ځان یې ګورنر جوړ کو. درېیمه پیرې ورته بیا وویل خو هېڅ هغه د مولا په خبره باندې څه ایکشن وانه غوښتو. وایي د غریب د مولا په بانک باندې څوک مونځ هم نه راځي. نو بهرحال چې دا دوه درې ځل دی عالم صاحب داسې کار وکړو، نو اخره کې بادشاه له هم غوسه ورغله چې یو وظیفه نه ښودله، بله چې وظیفه مې حاصله کړه اوس مې په دې قیصه نه پوهېږي. نو د بادشاه د خپل سیکیورټي ګارډ ته ویل چې دا مولا گرفتار کو، د سره زه وروسته ګورم. نو هغه سیکیورټي ګارډ فوراً هغه مولا ګریوان ته لاس ور واچو. چې مولا ګریوان ته لاس واچول چې داسې روان کو، هغه ته بادشاه سلامت وجه درته ښیم. ویل څه وجه راته ښې؟ وی همدغه وظیفه ده ته یې نه قبلیږي او زه یې ویم قبلیږي. وی د دې مثال همدغه خبرې دی چې ستا سیکیورټي ګارډ ته 3 پیرې ما وویلې چې دا بادشاه گرفتار کو نه گرفتارو، او تا چې ورته یو پیره وویل زه به د ګریوان ته لاس راواچول او رایښ کړم. دې ته هم نه ګوري چې دا مولا سړی دی، حافظ دی، سپینه جامه سړی دی، سپین روبه سړی دی، خو ستا په خبره باندې ستا په اډر باندې فوراً کار وکړو. او ما ورته ډېرې پیرې وویلې چې جي دا کار وکړو، زما خبره یې نه منله. ویل دقه په دعا کې او ستا په اډر کې هم دقه فرق دی. مطلب سره ستا د سیکیورټي ګارډ سره خپل تعلق دی، ته تنخواه ورکې، ستا په ده باندې احسانات دي، ته په دې باندې خیال ساتې، دا تا ځان ته نږدې کړی دی، نو اوس دا ستا خبره مني. زه له نه تنخواه ورکوم، ما سره نه تعلق شته، ما سره نه الیک سلیک شته، ما نه پیژني، نو زما په خبره باندې د سره ایکشن نالی. دقه شان الله سره د تعلق مثال دی. الله نشي دعا کې لږ تعلق به جوړې، د الله تعلق په اخلاق جوړیږي، د الله تعلق په انصاف جوړیږي، د الله تعلق په مخلوق خدا باندې په رحم کولو باندې جوړیږي. تاکې به دا صفات نه من غریبانان خلک یو، من هر چا سره اخلاق سره خبره کوو او هر چا سره چې کوم دی رحم دلی کوو او په بل مسلمان باندې زموږ زړه خوږیږي. کیدای شي تاکې به دا صفات نه، نو د دې دپاره دا صفات پکار دي، د هغې نه پس بې قبلیږي. الله سره قرب حاصل کا، الله سره پیره تعلق جوړ کا او الله سره د اعمالو تعلق جوړ کېږي. لم یلد ولم یولد، الله وایي زما تاسو کې څوک خپلوان نشته. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، تاسو کې بهترین انسان هغه دی چې هغه ما سره څه وي، هغه ما سره د تقوا یو تعلق وي. نو دې وجې نه عزتمندو د دې خبرې خیال ساتل پکار دي.